بل بحث پنځم متکلمین و ادله سوی چې ایمان نوم د تصدیق قلبی ګڼي او د محدثین کرام و ادله سوی چې ایمان مرکب د درې واړو نه وای. ما فرتوی دا یو علمی نظاره کنی من حقیقت یو دی رجع یو خبره تاسو متکلمین دولست دلائل یاد لغیم اول ادا چې په بشمار آیتونو کې د ایمان نسبت قلب ته شوی دی. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان ولما يدخل الايمان في قلوبكم او فمن شرح الله صدره للاسلام. نو صدر او قلب چې دا محل د تصدیق دی. قلب خو اعمال نه کوي، قلب خو عقیده لري. معلومه ده چې ایمان نوم د عقیده دی، فقط د تصدیق قلبي. حزب التحریر کې خوارج زیات دي، دا ټول عربو ملکونو کې خلاف قانون دی. دا حزب التحریر دا د شیعاګانو بیا مرستو چرته و. حزب التحریر هم د خوارج یو قسم. مال رسالم راځي محل قلب شو، قلب محل عقیدی او تصدیق او تصور دی. معلومه دا شو چې ایمان نوم د تصدیق قلبی دی. دیمه دا چې په بشمار آیتونو کې اعمال عطف شوي دي په ایمان. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، په بشمار آیتونو کې او عطف تقاضا د تغایر کوي. نو که اعمال صالحه جز د ایمان وي نو عطف د جز په کل نه کیږي. داسې څوک وایي چې زید امراغه او لاس امراغه، زید امراغه سر امراغه چې زید راغی خو هر څه پکې راغلل. نو که ایمان کې اعمال صالحه داخل وي دا اولنا، نو ذکر د اعمال صالحه ته به ساجتو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، چا کی ایمان راوړو اعمال صالحه وکړل نو د ایمان نه پس دا ذکر کوي. معلومه ده شو چې دا ایمان کې مطلوب دی خو داخل نو په حقیقت د ایمان کې. که داخل وي نو عطف تاجت به نو نه ذکر تا. کو څوک دا وایي چې دا د قبیلې د عطف د خاص نه دی په عام، لکه خدای وی من کان عدوا لله وملائکته وجبریل ومیکال فإن الله عدو للکافرین. خدای ملائک ذکر کوي او بیرست جبریل و میکال ذکر کوي. جبریل و میکال هم په ملائکو کې داخلو، اعمال صالحه په ایمان کې داخلو، خو خدای دوباره ذکر کوي. دا تخصیص بعد التعمیم دی. نو د دې جواب دار چې تخصیص بعد التعمیم په جزء اشرف کې کیږي چې اهمیت لري. جبریل په ملائکو کې اهم فرد دی او میکائیل. اعمال خو په نسبت د تصدیق قلبی دومره اهم نه دي. نو ادنا پس تعالی رسول ذکر کوي. تخصیص بعد تعمیم هو تقاضا د شرف د مذکور کوي چې عمل ګوره په ایمان کې زیات اهم دي. ځکه خدای ذکر کړ عمل خو په ایمان کې رسته درجه لري په اتفاق د امت.
د تصدیق پشان خو نه دی. دا سو کوئی چې د سعودي عربو بادشاہ راغی، د کابل بادشاہ راغی، د پاکستان بادشاہ راغی او فلان کې مولا بادر هم راغی. دا ذکر کو تخصیص ده. تخصیص بعد التعمیم په جزء اشرف کې کیږي او په اهم کې. عمل خو په نسبت د مجموعه ایمان نه جزء اشرف ته نه اهم ده. معلومه ده چې دا خارج دي د حقیقت د ایمان نه، خو ضروري دي او مطلوب دي. نو خدای ذکر کا کہ ایمان هم راوړو او اعمال صالحه وکړه. درېمه دا ده چې بشمار آیتونو نه دا معلومیږي چې ایمان شرط دی لپاره د اعمالو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا كفران سعی وهو مؤمن. کچا اعمال صالحه کړو شرط دا وي چې دی مؤمن ایمان ولا شرط کې خو او حقیقت د شرط خارج وي د حقیقت د مشروط نه. شرط هغه رکن ته وي چې خارج وي د حقیقت د سجنا، لکه طهارت شرط د صلات لپاره، خو طهارت داخل نه په صلات کې. مون بغیر طهارت نه قبلي او طهارت خو رکن نه جز دی، خارج دی. نو چې ایمان د اعمال صالحه او د قبول د لپاره په اتفاق د امت او په نص د قرآن ایمان شرط شو. معلومه دا شو چې شرط خود مشروط نه غیري، ایمان غیر دی د اعمال صالحونه په اعتبار د حقیقت سره. سلورم ادا چې خدای ایمان جمع کړی د معاصیو سره. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نو قتال خو معصیت دی او معصیت نفی د اعمال صالحه او توي. قتل د مسلمان خو نه دی، نو دی خو مرتکب د کبائر شو او منتفی د طاعات شو او خدای جمع کړي د ایمان سره. نو جمع خود ضد ناراضي که طاعات جزء د ایمان، نو ضد د طاعات او معاصیو، نو ضد د جزء نه جمع کیږي د اصل سره. پنځمه ایمان خدای د توبې سره جمع کوي. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اور توبه له ګناهونو نه کو ایمان کے اعمال داخل ہوئے نو جمع کېده بنا د توبې سره. شپږم حدیث لوی د جبرئیل علیہ السلام حدیث دی، حدیث جبرائیل. قال مل ایمان د مشکات په سر کې متاسو ویل او کتاب الایمان د بخاری کې ومراش امام بخاری به داغې نه په یو طرز جواب کوي الله رضا سے دو سر مل ایمان قال تؤمن بالله صرف قاعده ورته ذکر کړ تصدیقات به مل اسلام نو طاعات ورته ذکر کړ. نو کې ایمان او اسلام یو او مترادف وي
او د دوانو په حقیقت کې اعمال او اقرار داخل وي نو به ذکر د دوانو عبسو یو ایمان او اسلام متحد ګر محدثین کې حدیث دا جنازے دے سعد بن ابی وقاص روایت تے ابو داود شریف کے اللہ راشی دعا دا جنازوں کی دعوی فمن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان دعوی کا نو حیات کے اسلام ذکر کے یا وفات کی ایمان کندوارا یو شیوی نو جدا والی ذکر کی خو اسلام نم دا عقیده و دا عمل دا دوارو دے او تعلق دا حیات سر لري نو حیات وقت کے دا دوارا غلی او وفات وقت کے طول اعمال بند سی صرف تصدیق قلبی پاتی ومن توفیتہو فتوفہو علی ایمان عقیدی صالحی مستقیمی باندے وفات کا مدوارے جدا کر وفات سر ایمان مناسب و عقیدہ او حیات سر اسلام مناسب و اعمال سر عقیدے انتم آیات دا سورت حجرات قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا آمنا ورته اجازت نکو دا اسلم نه اجازت کو قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا لم وآمنا مو اسلمنا وای کدوار یوشي آمنا کی تصدیق او اعمال دواره وی او اسلمنا کی عقیده او اعمال دواره وی نو د یو اجازت او د یو منع ولې راځي آمنا مو ځکه ایمانم لازم کی نشتا اسلمنا وای ځکه اسلم انقیاد ظاهری ته وای نو طاعتم خوشتا منځ او دس کوي خلا ایمان نه دی نه اوته محمد چې په اتفاق د علماء سره ضد د ایمان کفر دی او کفر کې اعمال سیئه داخل نه دي کفر جحود او انکار ته وي او ترک د تصدیق نو چې څنګه اعمال سیئه په کفر کې نه دي داخل نو طاعات په ایمان کې مداخله وي په تقاضا د عقیده ضدیت سره کفر بسیط تے ایمانم بسیط کی دل پکار دے کفر کے سیئات و معاصی نے بھی داخل پر ایمان کے طاعات میں داخل آگے لسم دادا چه سید الانبیاء پیغمبر شو مبعوث شو نو دیان لسکال آغا صرف پا توحید و پا ایمان زور کرے اطاعت خورست رانا مز پا یو رسم کال دا نبوت فراشوی دا معراج پشپا او زکاة دا مدینی دا راتلون پس فراشوی دا صوم او دا حج رست دغه وقت پوری چی حضور مبارک او قرآن شریف دا خلقنا دا ایمان تقاضا کئی ناغس شو صرف تصدیق و عقیده قلبی وقت کہ دغه زمانہ کې څوک مرشي نو تو ورته ناقص الایمان ویلش نه کامل الایمان د تصدیق او د عقیده او د توحید د پوره کېدو نه پس ورته اعمال لاغلي نو دا وخت کې مامور صرف
تصدیق او عقیده دا لس پس کی فلحال یو دا خبره چې بعضو کتابونو کې لکه غنیه کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه احناف فرق الله غش شمیری دي یو پکې حنفی ده مرجئه د مرجئه بیان کوي وفيهم الحنفیه حنفیات په مرجئه کې داخل کړي الشیخ عبدالقادر جیلانی سے حنبلی دی پخپله او د سلورم صدای کې تیر شوی لوی بزرگو خدا چې محدث کامل نه دی علم حدیث کې مهارت نشي دیو جن ضعیف حدیث موضوع په غنیه کې ډیر د دې فن ماهر نه نو سوال دا چې شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت الله علیه غندلوی شخصیت احناف ته مرجئه وایي نو د احناف فرشتیا مرجئه دي او بعضو کتابونو کې امام ابو حنیفه ته مرجئه او جهمیه ویل او امام بخاری محمد بن حسن شیبانی رحمت الله علیه په جهمیوں کې حساب کړی نو دا اوله دا بریلیان د شیخ عبدالقادر جیلانی سے ډیر صفاتونه کوي او ورته ګور نه چې تاسو ته غسوي تاسو ته قواله بدعت وای دا ناورو دا مریدان چې دي کنه د پیرانو نه معصوم جوړ کی او د انبیاء کرامو درجه ته ورسه او سوال دې کوي دا ګډ پیر راورسه او زور دې دې پهلوان د بغداد شاه میران الکه ابو بکر صدیق ولې نه یاد آئے کہ په ایمانی ہمارے فاروق ولې نه یاد آئے خدا دې مریدانو خواره کړی نو پیر نه لږه مریدان یې لږه نو دا چې څومره غلو په پیرانو کې صفاتونه دي اکثر دروغ دي ورپسې شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب کله سره عالم خدا څنګه چې معصوم دی او چې کوم مقام دی ورکړي چې بس خلکو مشکل کشا دی او مصیبت کشا دی او رزق رسان دی او چاله خدای ورکړي چاله ځامن ورکړي چاله روزدا خالقا شرکی خبرې دي دا کارونه خدا خدای صفاتونه دي ظالمانه دی او عالم بزرگ نه خدای مو جوړا نو سوال دا چې هغه ول مرجئه کې داخل کړي نو د دې دوه جواب دي یو فتح الباری کې چې ارجاء په قسمه ده یو ارجاء د اهل بدعت ده یو ارجاء د اهل سنت لکه عبدالقادر فتح الباری مولا متکلم ذکر علم کلام والا مسئلہ کې اختیار کړه نو ارجاء د اهل سنت ده چې اعمال د ایمان د درجې نه رستو کړي دي مساوي نه غني نو ارجاء تاخير ته وایي واخرون مرجعون لامر الله اما يعذبهم اما يتوب عليهم قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين نو ارجاء تاخير معنا رسته کا نو اخر درجه الاعمال عن درجه التصديق پشانته اعمال لګنی دا ارجاء د اهل سنت ده متکلمین ټول په دې کې مرجعو کې داخل دي یواز احناف نه شوافی او مالکیان ما چرته وي متکلمین ټول دي ایف اعمال مساوی د تصدیق سره نه غني او یو ارجاء د اهل بدعت ده لکه مرجع فرقه چې ده چې هغه اعمال په اسلام کې اړه مطلب نه دي که چاوکړو که چاو نه کړو لا انت عمل ایمان طاعه ولا ضر معه معصیه نو دا خدا احناف خدا عقیده نه لري کلا وحاشا بلکې دا ته زه په دې وجه نه یم چې حنفیم الحمدلله زه حنفیم خو ما لیدلي دي شوافی مې لیدلي دي مالکیان مې لیدلي دي حنابله مې لیدلي دي او سبقونه مې ویلي دي خو د ټولو نه زیات د اعمال او د تقوا او د اتباع د سنت کې احناف زیات دي الحمدلله او علما د احناف تاسو په ډیر ویني اهل حدیث او محدثین ورته د شپې د خدای ته جړا کړی تهجد مونږ وکړو یواز سنت لاسونه یدین دی لاسونه اوچتون دی خپل ارتون دی کنه نور سنت مشتا د نور سنت اهتمام کړی ناغه یوسف اهتمام کوي چې پاغي باندې ځان تشخص قائم و دائم وساتي هغه نور سنتونه خشیت الهی
انابت الله د حلال او حرام فکر کو او د بادشاہانو نزدېکت نه ځان بچ کو او تملق نه کو او د دنیا د پاره منډه و او دنیا په آخرت فخور دام چرته شریعت کشته کنه په سنت کې دا ته حقیقت ده. نو اهل علماء الحمدلله د احناف دا زیات اتخاو متبع ټیک ته بدعات راځي پکې بدعات په ټول قومونو کې راغلي خو د اتباع د سنتو کې دي زیات دي د موجوده علماء عامونه مالکیانو شوافیونه حنابلو کې چې کوم پاک پرهیزګاری اړې خپل وي کله اکثر دا چې د اهل حدیثو یادوي قوله کبوله دا کافی جاره ده خدا لمتل لپاره ویل کیږي نه تقوا الهیه خشیت الهیه نعمت الله د شپې خدای ته جړا کو حضور پاک پسم راواله بیانو سره څنګه سلوک کړل خوراکي څنګه کړو اسکا کې څنګه کړو ترک د دنیا او د علاقه څنګه کړو دامشته کنه په اسلام کې او په سنت نو که څوک وایي چې احناف مرجئه دي نو د غلطي کړل نو مارته د اجا هغه به قسم کې نو دا ارجاء دا ټول متکلمینو ده او که ارجاء قدم قسم یادي اهل بدعت چلان فهم ایمان الحمدلله نو احناف دا دي نشوافی دي نه مالکیان خدام جواب دار چې مارته مرجئه چې کوم اهل بدعت دا په فروع کې احناف لکه معتزله په فروع کې احناف نو دو فرقه دو مذهبونه دو فرقو بدنام کړی دي مذهب حنفی بدنام کړی دی مرجئه او معتزله لکه په فروع کې احناف او مذهب حنبلی بدنام کړی دی کرامیه او سجسه او مجسمه او مشبهه چې خدای له جسم وي خدای تشبیه وي او کرامیه محمد ابن کرام سجستانی چې ایمان من به اقرار دا په فروع کې حنبلیان رفع الیدین به کول امین بالجهر به کو نوس حنبلیان حضرت امام احمد خدا نه الحمدلله او نسی حنبلیان دا نه تقسیم عقیده لري نه تشبیه لري نه کرامیه لري خراغلی نه پکې نو که څوک وي ټول حنبلیان مجسمه او مشبهه او کرامیه دي نو دا غلطه او که څوک وي چې احناف مرجئه دي نو دا غلطه ما ته کې مرجئه اهل بدعت مراد نو وو په احناف کې په فروع کې احناف او عقیده کې بدعتيان لکه دا زموږ د وطن بریلیان ځان ته احناف او عقیده ډیره باندې خراب دي دا عقیده خود صحابه کرام نو چې نبی کریم تعالی غیب وي یا نبی کریم ته حاضر ناظر وي یا وای ما اوس پیغمبر ویني پرون ما ته پرون چټ چا فلان کی مولا وي زه تقریر کوم ما ته پیغمبر ګوري ما یا الیاذ بالله العظیم دا صحابه کرام عقیده چې ما ویني زما پسر والا لکه د خدای پاک چې صفات یې هغه حضور پاک لوي نو دا غلو ده او شرک ده نو دا خدان ته احناف نه احناف خدا عقیده نه الحمدلله نو کدا خرافات پکې نو مو خدای دې موارد امام ابو حنیفه په دې موضوع رساله لیکل د عثمان بدتی ته اچا پم ده هغه په کړه د په حقیقت عثمان بدتی محدث او د په کنه بیا توبه کړې زه بستا پاک څه نه بل آخر خبره پاتې شو د سبق به وای ادا چې انا مؤمنون ان شاء الله وینا روا ده کنه مسله د استثناء فی ایمان نو دې کې په خپل شوافی او د احناف اختلاف راغلی شوافی وای چې ته چې تا نه څوک تاسو کې هل انت مؤمنون نو ته ورته انا مؤمنون ان شاء الله لکه څه پته لګی چې ایمان خدای قبلای کنه قبلای مسلمان مری په کافر او احناف وای چې د نسوک تاسو کې نو ته ورته انا مؤمن دغه وخت به ان شاء الله نه وي ان شاء الله وینا مؤمنون سره راغله ده کنه راغله نو دې بارے کې درې قول دي یو قول خدا چې ان شاء الله به
ځکه پته نه لګي. دیم قول د احناف دا چې ان شاء الله دخل تمو آیا، ځکه انشاء دلیل د شک او د تردد دی. تا نه خو د ایمان حالي او د ماضي تپوس کې نه د ایمان مستقبل. دا خو درنه نه وایي چې ته په آخر کې څوک مرې. ان شاء الله خو د مستقبلات سره وایي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. د ماضي په باره کې ستا شک ته یا موجوده د ایمان په باره کې خود شک نه دی. اوس خو ایمان نم د کلکې عقیدې نم دی چې په خپل عقیده کې د شک وي، نو بیا خو هغه ایمان قبول نه دی. دریم قول جواز د امرینو په اعتبارین نه که مقصد دی چې هغه آخري خاتمه مې پسې وي، یا ایمان المعافات زه به په خدای سره په کومه عقیده ملاوېږم، نو د دې علم خو خدای سره وي، یا تبرکن وي نو انشاء الله ویلی شي. او که حکم په اعتبار د حال سره کې یا د ماضي سره، نو بیا انشاء الله مو آیا. نو صحیح قول دا دریم دی چې جواز د امرینو دی به اعتبارین، که تب بیان د حال د ماضی او د حال کې نو قطعا به، او که بیان د مستقبل کې د ایمان المعافات ما یوافی به العبد ربه، نو هغې کې به انشاء الله صلی الله علیه باقی قسم کلام راشي. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه. سو ضروری مبادم بیان کر څه خبره و پځه من د سبق کې راځي ان شاء الله. کتاب الایمان. بسم الله الرحمن الرحیم. باب قول النبي صلی الله علیه وسلم بني الاسلام على خمس وقور وفعل ويزيد وينقص. دا دې ځای کتاب الایمان شروع کول غواړي. د ایمانم به ترجمه کې قول په قول د مصطفی حدیث را روان دی، دا غیرم به جمله راواشته. بني الاسلام على خمس. یاد داره دی پر ټول ابواب او تراجم د کتاب الایمان کې دو مشترک مقصد ثابتول غواړي. اول دا چې ایمان مرکب دی د قول او فعل او عقیده نه، چې کوم مسلک د محدثینو کرامو دی. دویم دا چې قابل د زیادت او د نقصان دی. دا دو مشترک دعوی دي د ټولو ابوابو، نو دا به یاد لرئ. به خپل یو باب کې خپل خبرې وي، حضرت دوارو خبرو تبا خیال که رنبی باب نے شروع کرا. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. دا دی وضاحت کئی بہو قول وفعل ویزید وینقص سرا. ایمان قول و فعل دی، یعنی مرکب دی درو شیانونا، او یزید وینقص. نو ترکیب د ایمان ثابتول غواړي او زیادت او نقصان په ایمان کې. د دوه مقاصدو کې رد د مرجئو ده، د متکلمینو ده، د کرامیو ده، جهمیو ده په یو طرف، او د خوارج او د معتزله او د بل طرف. ټول فرق خود به الله ته اشاره کوي دی په خپل خیال کې. مرجئه او متکلمین، کرامیه او جهمیه، دوی باندې رد پدې کې چې هغه ایمان بسیط وایي. مرجع ایمان تصدیق وی فقط، متکلمین ایمان تصدیق وی فقط،
کرامیہ اقرار وی فقط، جہمیہ معرفت قلبی وی فقط. نو چې څوک ایمان عبارت د یو شي نه وای په هغه ټول ورځو کې چې نه ایمان قول او فعل او عقیده دا د درو څیزونو نه جوړ دی. او په دې دویمه جمله کې بنیادی رد په ترکیب د ایمان کې خو ورسره خوارج او معتزله هم شریک دي، خو هغې زیادت او نقصان نه وي په ایمان کې. هغې ایمان یا ایمان یا عدم ایمان ناقص الایمان سړی نه ګڼي. یو سړي ګناه وکړه نو خوارج وایي ایمان نه وته کافر شو، او معتزله وایي نه مؤمن دی نه کافر دی، او محدثین کرام وینا مومن دے خو ناقص الایمان دے. او ضمناً بیر عدم پا مرجع و متکلمین رائے کہ اغی زیادت و نقصان پا ایمان کی نوائے. مدادبا مشترک دعوی دی دا ہر باب چی ایمان عبارت تے دا قول و فعل و عقیدینا او ایمان قابل د زیادت او د نقصان د سرګند خبرې. د دې د اثبات دپاره دې دلته دیارلس ادله ذکر کوي په دې باب کې. اتا آیاتنا او پینزه آثار. بنا د استدلال په دې سيزونو کې په دوه خبرو ده. په دې دیارلس ادلو کې بنا د استدلال په دوه خبرو ده. اولا دا چې په دې آیتونو آثارو کې ذکر د زیادت فی الایمان ده، نقصان صراحتا نه ذکر شوی، او کوم شی چې قابل د زیادت یا قابل د نقصان می نو زیادت صراحتا ثابتیږي او نقصان ضمناً د علاقه د ضدیت دا وجنه چې کوم شی قابل د زیادت یا قابل د نقصان می زیادت صراحتاً دے، نقصان ضمناً دے. استدلال پدے بنا شنو یزید و ینقصو
یزید صراحتا ینقصو ضمنا ثابتای عام ادلو کی دویم بنا د استدلال پدې ده چې اسلام ایمان هدایت تقوا یقین دا ټول الفاظ مترادفه دي او عبارت د یو حقیقت واحده. ایمان اسلام دین تقوا ہدایت یقین دا دې ټول یو غني او درې واړه مرکب دي د قول او فعل نه. نو د دې وجنه کله یو لفظ راشي اسلام، کله هدایت راشي، کله یقین راشي، کله تقوا راشي، نو دې په دلیل نسی. نو بنا د استدلال په دوه خبرو شو. اول ذکر د زیادت ته او هر زیادت مستلزم نقصان لري. یزید و انقصو ثابت شو او بنا د استدلال په دې را چې دا الفاظ تمو ایمان دین اسلام تقوا هدایت یقین دا ټول عبارت د حقیقت واحده نه، دا الفاظ مترادفه دي. نو دې وجه کله په دلیل کې د اسلام لفظ وي، کله په دلیل کې د هدایت لفظ وي، کله په دلیل کې د یقین لفظ وي، کله په دلیل کې د تقوا لفظ وي. دا ټول یو غني ځکه په استدلال کوي. نجیا اللہ صد اللہ تدے اشارک اتا آیتون دیو پینز آثار رتابعین دی. نقال اللہ تعالی نفس بیچی ویو نو رجع دا دلائل دا دریو قسم ادلہ تعالی. نصوص دا قرآن مجید چې د ذکر کړی دي احادیث مرفوعه او موقوفه او مقطوعه، یعنی آثار د سید الکائنات د صحابه او د تابعین. بس صحابه دی عام، تابعین ته نقل کے. دریم استدلال په یو اجماعی قول د سلف و صالحین ده. اغدار چې ټول سلف وی الیمان قول و فعل یزید و ینقصو، دا یو اجماعی کلمه د سلف و صالحین نه نقل. نصوص دا قرآن شو، نصوص دا حدیث شو، اجماع دا سلف شو، نو پاتی وی سشوی متکلمین و مرجعو. دا اجمالا بحث کرتا ہے مجموعہ باندې سے نظر اچھو. متکلمین سوئی دا دے ادلون اجمالا
یو دلیل نه په خپل خپل ځای جواب دی، یو اجمالا د مجموعونه دی. متکلمین اول اجمالا دا کوي جواب کوي. متکلمین هم چونکه علی حق تی نو ذکر داغی جواب نقل کو د دې نور ته واجب نشته، نور دې پتن درو لګي مرجئه سے کو، کرامیه سے کو، جامعه سے کو. خو مون خټول ته علی حق وای محدثین کرام ته او صحیح متکلمین ته. نکه متکلمین هم لوی لوی خلق ائمه ثلاثه اکثر متکلمین او سلس د حنابلہ نو ټول ته باطل نشوي. دا ترجیحات دي او نزاع لفظي ده، یو علمی بحث ده، خارج کې څه نتیجه نه دروته. ما ورته ویلو اجمالی اول جواب د متکلمین د طرفه دغه ادله او ته اجمالا اول جواب دا که چې ایمان کې دو درجې دي. یو هغه ایمان دی چې هغه وصف مشترک دی بین المسلمین والمؤمنین كلهم، او مبنا مستاق د آیات ته المؤمنون اخوة، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. او بنیاد د خروج د دایره د کفر نه دایره د اسلام ته. او ما به النزاع د متکلمین او د خوارج سره اگر ایمان عبارت تصدیق قلبی نه فقط، تصدیق قلبی او وصف مشترک ته پټولو مؤمنانو کې. دا ټول مؤمنان چیرونه دي، دا تصدیق قلبی د وجه نه دي، اعمالو کې خو تفاوت ده. او دا بنیادی چیز دی چې سړی په د کفر نه ایمان ته راوځي، د دایرې د کفر نه دایرې د ایمان ته په تصدیق قلبي راوځي. او ذریعہ د نجات ته د خلود ابدی نه په دوزخ کې، چې د همیشوالي د دوزخ نه به بچ کېږي په تصدیق قلبي. من کان فی قلبی مثقال ذرة من ایمان، دا تصدیق چې وي نه آخري به تروزي د دوزخ نه، اگر چې عمر پکې ډېر تیر کړي. او معتزله او خوارج سره په د ایمان کې باس، نو دا دی بسیط او عبارت د تصدیق قلبی نه فقط. که سړی ټول عمر ګناهونه کړي خو تصدیق قلبی وي نو دته مؤمن وایو، او مخلد فی النار بنوي. او دایره د قوت ایمانی کې دی داخل دی په ټول بلادو د اسلام کې، په عرب او په عجمو کې. دا لومبه درجه ده. متکلمین وی موږ دغه نه بحث کوو. او یو هغه ایمان دی چې مطلوب دی په شرع کې، او
او مستاق د آیات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم او قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أوليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين ندا ایمان بعض محدثین د دینه کې دیته ایمان کامل وای دیرون بیت ایمان منجی وای آیت اصل ایمان وای دیته کمال د ایمان محدثین کرام د مطلوبات شرعیونه بحث کوي او متکلمین د حقایق شرعیونه بحث کوي نو دی آیاتونو کې چې کوم د په استدلال کې ذکر کړل هغه ایمان نه چې هغه ایمان مطلوب په شرع ده ایمان مطلوب په شرع صرف تصدیق نه ده اعمال ورسره دي صلات زکات حج روزه اقرار ټول او یو ایمان نه چې سړی په د کفر نه راوځي ډېرې د ایمان نو متکلمین بحث د حقایق شرعیونه کوي او محدثین بحث د مطلوبات شرعیونه کوي نو موضوع د نزاع جدا جدا شو متکلمین اجمالا وای کما دلته چې تاسو راته ذکر کړی دي دا د ایمان کامل له زمون بحث پدې کې نه دی زمون بحث په اصل ایمان کې ایمان منجی دا متکلمین وای د دې یو د مثال اوره مثال د انسانیت ده انسانیت عبارت د حیوان ناطق نه ده انسانیت په ټولو انسانانو کې شریک ده او یو ده فرق په اوصاف زائده او کې ده څوک تور څوک سپین څوک غټ څوک نری څوک لوړ څوک ٹھیک سوک عالم سوک جاہل سوک خشتہ سوک قبیح سوک نرب سوک زنانا یو اصل انسانیت شو یو کمال د انسانیت شو اصل انسانیت کے ټول انسانان برابر دی په حیوان ناطقن کا او تفاوت په د اوصاف زائدو کې من دا اصل نه بحث کو متکلمین دا وای دیم مثال استاد سے امراتا ہے مثال د شیشې د مرآتیت زجاجه ټول شیشې په نفس زجاجیت کې مثلا برابر دي خو دا چا رنگ صاف دا چا کم څوک کی تصویر ښکلی ښکاري څوک کی کم ښکاري چا کې زیړ وي چا کې تور وي نو نفس مرآتیت او زجاجیت دا وصف مشترک ته په مابین د ټولو مرایو کې او تفاوت په اوصاف زائده کې نو دغه شان متکلمین وای اصل ایمان په ټولو کې یو دی چې په هغه د کفر نه اسلام تروزی سره په خدای عقیده لرل په رسول الله په ملائکو په کتابونو دې کې فرق نشته فرق په منځ او داسې کې په عقیده کې فرق راوسته خو مؤمن نه دی که سړی خدای مانی رسول نه مانی خدای او رسول مانی قیامت نه مانی قیامت مانی ملائکې نه مانی ملائکې مانی دا نه مانی تصدیق چې عبارت د عقیده او د اعتقاد نه دی په ټولو مسلمانانو کې یو شان دی حسن بصری نے چاہتا پوچھ کو هل انت مؤمن ته مؤمن کنا
نو لږ چپ شو. ستا د سوال نه که مطلب دی چې خدای او رسول منې نو شکر دی، انا مؤمنون حقا، زه خدای او رسول او ټول عقاید منم. او که ته د مؤمن نه دا والی لکه اتلسم پارې سر کې راغلی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على الصلاة دائمون والذين هم لفروجهم حافظون. ټول صفات کاشفه دي. او کمرات ته دالې نو زما شک ته چې زه دغه یم که نه خاشع خاضع یم که نه. نو چې مورد د نزاع موضوع د نزاع مختلف شو نو جګړه ختم شو. پاتې شو کرامیه او جبریه او جهمیه خدای دې هغې غر کړي. خدا شارحین د متکلمین طرف دا جواب کوي. حافظ ابن حجر او بدر الدین عینی او دا اکثر شارحین کرمانی لکه دا د مذهب پابند دي او دا ټول تعلق د علم د متکلمین سره د په عقیده کې. دا لومبی جواب شو. دیم جواب شاه انور شاه صاحب کوي. او ایمان نوم د معاهده د خدای پاک سره. معاهده همیشه امر بسیط وي، یو عقد وي لکه د نکاح. ستا قبوله د ګل لیلا وایي او زما قبوله خبره وشوه. او د اعمال چې دي دا فروع دي، تقاضي دي، د هغې معاهدې دفعات دي. نو اصل معاهده کې فرق نه، فرق یې په هغه تقاضو کې څوک یې پورو کې، څوک د ښځې مهر پوره کوي، څوک نه پوره کوي، څوک نه پوره کوي، څوک نه پوره نه کوي، څوک ولا جامې پوره والی، څوک نه وایي، څوک ور سره حسن معاشرت کوي، څوک ور سوء معاشرت کوي. نکاح خو یوه ده، خو فرق یې په هغه ادا د حقوقو کې دی. دا شان ایمان یو معاهده ده د خدای سره، او فرق یې په هغه تقاضو کې دی. د دې وجه نه اخیر طحاوي کې وایي والمسلمون في اصله سواء انما التفاوت بينهم في التقوى ونيل الحسنى. داسې الفاظ دیم جواب د امام ابو حنیفه نه نقل خو هغه ته خلک دا منسوبه یو که امام ابو حنیفه زاید او نقص هغه نه دی نقل صراحتا. دا رستنی ملایان دی. او یو ایمان په اعتبار د یقین او تصدیق سره دی، او یو په اعتبار د مؤمن به سره دی. په کم سیز ایمان لري با نو مؤمن به کی بزیادت راته په زمانہ د مصطفی کې، ځکه نوې احکام برالل نو په هغې باندې د صدق عقیده لرله چې دا حق دی. ناوی د دې وجه نه قرآن او حدیث کې صرف لفظ د زیادت ته د نقصان نشته. دا زیادت په اعتبار د مؤمن به دی، نه په اعتبار د ایمان. او مؤمن به تعلق د زمانه د تشریع سره لري. دا حکم براغه، منځ براغه، زکات براغه، روزه براغه، نو په هر یو باندې به تصدیق ولر. نو په مؤمن به کې به اضافه راتله. اصل ایمان خو ټولو کې دا خو موږ نشو ویلی چې کوم صحابه کرام قبل نزول الاحکام وفات شوي دي هغه ناقص الایمان،
دا خو موږ نشوي ټول پورا ایمان والا خو چې هغه زمانہ کې سي مومن به په هغه ایمانو نو هر یو کې کمال ایمان او کمال اضافي او د حج نه پس چې اليوم اکملت لكم دین راي نو دا کمال حقیقي وګرځي د وصلي ناغه د زیادت د ایمان قائل ده د نقصان نه او راجی وی زمانه د مصطفی ته چلورم جواب د ابو بکر باقلانی ده دا متکلم دی او مالکی ده د دې یو کتاب د کزان لمواش على النصاف في مسائل الخلاف یو په عقیده کې دی او یو په نحوه کې دی دا ځکه دا عقیدی کتاب دی على النصاف في مسائل الخلاف او چې چرته قرآن او حدیث کې د زیادت نسبت راغله ایمان ته مداراجی دے قول و فعل تفقط نو تصدیق کے خزیاتی کمی نہ راضی او خمر واحدہ دے یقل رد قوت و ضعف پکی راضی دا بعض سڑی ایمان دیر قوی بعض ضعیفی خزیاتت او کمی خو پکی نہ راضی چھ دشل درجی ایمانو لر پشلو سیزنو دا پا دیر شو سیزنو نا ایمان خو پٹولو لرے دا خو څوک نه وي چې د خدای او رسول منه دا باقی نه مني مؤمن دی خو ناقص الایمان دی نه خو ختم دی نو قوت او ضعف په تصدیق کې راځي او زیادت او نقصان ناراضي ځکه زیادت او نقصان اجزا او افراد ته راځي نو دا څوک نشي ویل چې د پلسو سيزونو تصدیق ته په 15 نه دی د ناقص الایمان یو یو سیز باندې ایمان او نه لره ته مؤمن نه ناوی زیادت و نقصان تصدیق تراجی کی دی نشی دا راجی دی قول و فعل تا یا اجر و ثواب تا امام غزالی دغاوی چې زیادت خو په اجزاو کې راځي نه په اوصافو کې دا څوک نه وایي زاد زید بیده زاد زید براسه دا خو د جو اجزا دي بلکې خلق وی زاد زید بعمامته طويله العريضه او زاد زید بثيابه او زاد زید بعصاه وقلن سوته زیادت پاسیو اشیاء زائدو کې راځي نه پاسو اصلیو کې مزاد ایمانه معنا سره چې یو طرف ته قول او عمل او عقیده ته ځای به زیادت په ازو کې زیادت پاسو کې نه راځي په اوصافو کې راځي قوت او ضعف امام ابو حنیفہ قول تایید ابن عباس هم کوي ابن عباس مخکنه دی خو هم دا کلام دا تایید کوي او ای امنو فی الجمله ثم امنو بالتفصیل زادتهم ایمانا کی وای مومنان اجمالا ایمان لره به بالتفصیل وکړي یعنی مومن به نوې نوې ناراته او دا ابو بکر باقلانی دا کلام تشریح غزالی وکړه دا مخکینی علماء امام غزالی دا 15 صدی دی او رازی دا 6 صدی آمنو فی الجملہ
ثم آمنوا بالتفصیل. سو جواب شو پنځم او آخری انا چې متکلمین هم د زیادت او د نقصان قائل دي لکه محدثین کرام. خو تحقیق منات کی جګړه ده چې زیادت او نقصان په سبب د اعمال راځي، په تصدیق کې ګورې زیادت او نقصان نه راځي په اتفاق د علماء محدثین او متکلمین. نو چې موږ ایمان ته زائد او ناقص وایو نو په دې اعتبار وایو چې اعمال اجزا د ایمان دي، که په دې اعتبار وایو چې دا مقتضا او اوصاف د ایمان دي. نو تحقیق منات کی جګړه ده، په حکم کی جګړه نه ده. علت یې څه دی؟ ایمان زائد او ناقص دی. نو دوی په دې اعتبار چې اعمال اجزا دي، نو چا یو جزو که چاو نکنو ناقص شو. او متکلمین وی نا دا مقتضا و لوازم دا ایمان دی. نو چا مقتضا پورا کړه چا لوازم پورا کړه نو ایمان کامل دی، او که چا پورا نکنو ایمان ناقص دی. نو زائد او ناقص ورتوائی خو علت ایسا دی جزیت دا اعمالو دی که لزومیت او مسببیت دا ایمان. حافظ ابن تیمیہ مستقل کتاب لکلی کتاب الایمان اب پر موضوع بحث کرے او دا متکلمین خبرم صحیح شو آخر کے خو لفظی بدعتی کرے کہ دا ایمان تا زائد او ناقص نوے او خواہ شریف کے زائد او ناقص ورطویلے